الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. اس دی آیات کی خباست ذکر کئی دی یہودیانو چې ګوره انبیاء وجلی دی او تکذیب یې کړی او د هغې مخالفت یې کړی دی په خپل پوهې او په علم باندې غرور کړی دی. ولقد آتینا مناسبت د آیات د مخکې سره دا دی چې مخکې بیان د نعمتونو په بني اسرائیلو او د هغه نعمتونو ناشکري هغه ذکر کړه چې دوی ناشکري کړې. دلته بیان د یو بل نعمت دی چې الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی و. ځکه په دې کتاب کې د هغې شریعت هم هغه احکام چې د هغې سره متعلق و هغه هم پکې و. کار دا دی چې د هغې شکریه دیو کړی وی، ایمان یې پرې راوړی وی او په هغه ایمان کې ایمان پر رسول الله هم دی، لیکن دیو راولګېده ایسته د هغې ناشکري وکړه. دی مناسبت شو. ولقد آتینا موسی الکتاب، په تحقیق سره موږ ورکړی موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب. وقفینا من بعده بالرسل، او پرله پسې لیږلي وو موږ من بعده پس د موسی علیه السلام نه بالرسل ډېر پیغمبران. آتینا یا په معنا د انزال له موږ په نازل کړو. ځکه دا تورات موسی علیه السلام ته په یو ځل نازل شوی و او هغه ته ورکړی شوی و په تور کې. دویم د آتینا احتمال دام دی چې په دې کتاب کې دننه کم احکامو د هغې فهم او پویا الله موسی علیه السلام ته ورکړی وه، کم قصصو احکامو انباو. نو بیا به مضاف حذف کو چې آتینا په معنا د فهم سره والو. په تحقیق سره موږ ورکړی و موسی الکتاب، موسی علم الکتاب، فهم الکتاب. د کتاب علم، د کتاب فهم، د دواړه احتمال پکې دي. اول احتمال کې به مضاف ته ضرورت نشته. آتینا په معنا د انزلنا، هغه هم کتاب نازل کړی په یو ځل. وقفینا من بعده، او لیږلي وو موږ پس د موسی علیه السلام نه بالرسل ډېر پیغمبران. د عیسی علیه السلام زمانې پورې چې څونه انبیا د موسی علیه السلام نه راغلي نو دوی ټول به په تورات باندې عمل کوو او حقا احکامو ته به دعوت ورکوو. موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې
1950 کالو سیوطي سے په التحبیر کې ذکر کړي 1950 تقفیه ویل کېږي چا پسې رستو راوستل چې په منځ کې انقطاع نه وي پښتو کې ته موږ تعبیر کوو په پرله پسې په یو بل پسې متصل چې زمانه د انقطاع پکې نه راغلي هغه د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې ډېر زمانه تېره شوې ده او په دې کې الله ډېر انبیا را لېږلي بعضې انبیا چې د هغې نومونه معلوم دي یوشع دی یوشع ابن نون شمویل شمعون داود سلیمان اشعیا ارمیا عزیر حزقیل الیاس یسع یونس زکریا یحیی اب دې جملې ذکر کولو کې نعمت بیان دی چې ګوره الله تعالی صرف په انزال الکتاب اکتفا نه ده کړې چې بس صرف تورات موسی ته ورکو بس دا بسو د کتاب سره سره الله پیغمبران هم را لېږلي د دې دپاره چې د دغې احکامو د کتاب بیان ورته کوي زیری ورله ورکوي او یره ورله ورکوي د مخالفت نه لکه ځان له کتاب کافي نه دی چې تر څو پورې د هغې سره معلم نه وي یو تن صرف د کتاب نه علم حاصلوي دا کتاب د علم پوره مفید نه دی لیکن اوس د بنی اسرائیلو د دې نعمت شکریه وکړه که ناشکري نو هغه ذکر کوي چې بیا دوی ناشکري وکړه په دغه کتاب کې تحریف هم کړی انبیا یې موجلي وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی موږ عیسی زوی د مریم ته البینات بینات معنا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې چې څونه انبیا او دا خو د موسی په شریعت خو بیا عیسی علیه السلام له الله مستقل شریعت الله ورکو عیسی په سریانۍ کې معنا د المبارک عیسی عبرانی کې به ورته یسوع ویلو یسوع مبارک ته وایي صحیح دا چې عیسی د چا نه مشتق نه ده او نه په عربیت کې د هغې مثال شته معنا اشتقاق دا د چا نه مشتق نه ده مریم په سریانی لغت کې په معنا د خادم او عابد و مریم ته مریم ځکه ویلو چې د بیت المقدس خدمت ته وقف شوې وه دویم په دې بیت المقدس کې د الله عبادت کو دې وجې نه ورته مریم ویلی بیا د دې مریم ذکر په قرآن کې د انبیاء سره وکرت ذکر شوی وکرت لفظ د مریم په قرآن کې راغله او الله ته خطاب کړی لکه څنګه چې انبیاء ته خطاب کړی یا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين الته به وایو ان شاء الله سیدا چې دا ولیه وه نبی نه وه اگر که بعض مفسرین قول دا و چې دا نبی وه
د بینات نه مراد څه ده؟ د بینات نه مراد ده حجج، دلائل، دا الله په صدق د عیسی علیه السلام او په صحت د نبوت داغه. نو بیا دا شامل دی معجزاتو ته کوم چې الله عیسی علیه السلام ته ورکړي، لکه ابراء الاکمه، الابرص، احیاء الموتى، دارنګ اخبار په بعضی مغیباتو، یا نور دقه نور معجزات والا چې الله تعالی عیسی علیه السلام له ورکړي چې دلالت کو داغه په نبوت. نو بینات هغه ته شامل شو، ورکړو موږ عیسی ته البینات، ښکاره معجزات چې دلالت کو داغه په صدق، داغه په نبوت. هذا موسی علیه السلام نرستو عیسی علیه السلام هم راغله، نور انبیاء هم راغلي، خو نور انبیاء اجمالا ذکر کړه، وقفینا من بعده بالرسل. او عیسی علیه السلام یې د هغې نه جدا ذکر کو، وآتینا عیسی ابن مریم البینات. په دې کې اشاره د فضیلت ده او چتواله د مرتبه ده په دې نورو انبیاو. ځکه مخکینی انبیاو د موسی په شرع چلے ده علیه السلام، او عیسی علیه السلام ته مستقله شرع ورکړی شو په انجیل کې. ډیر احکام چې د موسی علیه السلام په شریعت کې په انجیل کې هغه منسوخ شوي، نو د دې مرتبه او شرافت د وجه نه دا جدا راوړو. وآتینا عیسی ابن مریم البینات. به نسبت د عیسی مور ته کړه، هر ځای کې اکثر د عیسی نسبت مور ته کی. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، دې نسبت کی رد په یهودو دا ګمانو چې عیسی علیه السلام عیاذا بالله د بدکارۍ نه پیدا هو، دیو جن په مریم باندې تهمت لګاو. په دې نسبت کې پیرد کو چې ګور عیسی پلار نشتا، دا د الله په قدرت باندې د مریم نه پیدا ده غیر د پلار. جبرئیل په گریوان کې د مریم پوکې کړیو، دا غي نه پیدا شو. دویمه رد په نسواراو چې ګور نسواراو دته الہ ویلو، ابن الله او ویلو، الله پر رد کوي چې نه الہ دی نه ابن الہ دی بلکې ابن مریم، دا مریم زوی دی، دا غي نه پیدا شوی دی. مختلف احوال په بدل شوی را بدل شوی دی، دا الہ کې دی نشي. ځکه نسبت ابن مریم ته کیږي. بیا د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې 4,000 انبیا تیر شوي، 2,000 انبیا او 1,000 انبیا تیر شوي. دیو جن دا بنی اسرائیل ډېر غټه قبیله ده او ډېره زمانه په دې تېره شوې ده، عجایبات هم په هغې کې ډېر دي. وأيدناه بروح القدس، او مضبوط کړو موږ د عیسی علیه السلام بروح القدس، بروح القدس. ایدنا په معنا د قویناه، مقوز د اید نه د اید قوت ته وي، معنا قوي کړو مضبوط کړو. روح القدس کی اضافت د موصوف د صفت ته، معنا بالروح المقدس، هغه روح باندې مضبوط کړو چې هغه مقدس پاکو. عام مشهور دا چې دینه مراد جبرئیل علیه السلام دی. عیسی علیه السلام سره به دا جبرئیل علیه السلام ګرځېدو حفاظت دپاره، او د
ذکر یې ځکه وکړو مریم ته چې کله زیری ورکېدو په دې عیسی جبریل راغلی و د هغې په ګریوان کې چې پوکې کړی و نو جبریل پکې پوکې وکړو د هغې نه عیسی علیه السلام جوړ شو په وخت د پیدا کېدلو کې جبریل علیه السلام لاندې ولاړو قد جعل ربک تحتک سریا چرته به چې عیسی علیه السلام تلو جبریل علیه السلام به ورسره و حفاظت دپاره اسمان ته چې کله الله خېجو د 33 کالو په عمر کې هم دا جبریل راغی پسې بره اسمان ته وخېجو هم به دی جبریل ته د دې قول مطابق روح القدس ځکه وایي چې د ده په وجه باندې وړونو ته حیات هغه میلاوېدو ځکه ده به انبیاو ته وحی راوړه هغه وحی سبب دی د پاره د حیات القلوب او قدس ذکو لطهارته من المعاصي والمخالفات الله د معصیت او د مخالفاتو نه بالکل پاکو اقذارو نه پاکو هم تایید معنا دا شو چې د اول نواله تر اخره پوری الله د په وجه محفوظ کړي وو شیطان ته راتلې نشو دشمنو ته راتلې نشو يهوديانو چې کله اراده وکړه د قتل استپاس اسمان ته تیو خېجو دا عام مشهور قول چې مضبوط کړي دا موږ په روح القدس په جبريل دا بل ځکه د آیات راځي التبم دقه معنی تلك رسول فضلنا التبع راځي دا په دې صورت کې دویم قول دا دی چې دینه مراد په خپل عیسی علیه السلام دی مضبوط کړو موږ د عیسی بالروح القدس په روح باندې القدس چې مقدس دی الله عیسی علیه السلام له دې نفس ور کړو پاک نفس والا انسانو صبرناک عفیف دوله الله ور کړو به توصیف د دې روح چې عیسی علیه السلام ته الله ور کړو په قدس باندې وکړو د کرامت د وجنا چا د قدس تفسیر په اسم اعظم کړه ابو حیان خپل تفسیر کې وایي چې والروحنا اسم الله الاعظم من مضبوط کړو دا په اسم اعظم سره به روح القدس په روح القدس پاک روح سچ اسم اعظم دی الله ته اسم اعظم خو دلو چې په مړو باندې به ویلو دا غي په وجه به استمړي را ژوند کړو بیمار باندې به ویل بیمار به الله روح کړو عبد الله ابن عباس نو دا قول نقل له او یا روح القدس نه مراد انجیل من مضبوط کړو دا په روح القدس الله ول کتاب ور کړو انجیل قران تم روح ویل شوی دی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا په دې معنا کې به انجیل تم روح ویل شو ابن زید نه دا قول نقل له ها راجح قول بکی اولنه ده ولی حدیث کی حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو اهجو قریشا وروح القدس معك تد قریش بدیوی وروح القدس تاثر ده بل روایت کی دی و جبریل معك جبریل و تاثر په تعاون او په مدد کې سره ولاړ دا حدیث نه معلوم چې روح القدس نه مراد راجح دا چې جبريل والو هدا نور معنی پکې کېدلې شي دغه احتمالات یو آیات کې کېده ټول ته شامل کو ولنه قول عام مشهور راجح ده افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم اوس دې آیات کې ذکر کړي
چې د دې نعمت مقابله تاسو په ځای د شکر کولو استنا شکرې مو کړه چې په چا مو وس رسېدلی دی وجیلم دي چې په چا مو وس نه رسېدو تکذیبه مو له کړی افکلما هر کله جاءکم چې رابغې تاسو ته رسول پیغمبر بما په هغه احکامو او شریعت لا تهوا انفسکم چې ستاسو زړونه به نه غوښتلو ستاسو د خواهش خلاف احکام او شریعت به درته راوړو استکبرتم نو تاسو به ځان لوی وګڼلو همې دې کې خطاب شوی دی افکلما جاءکم هغه کسانو ته چې کوم موجودی په وخت نزول کې حال دار چې دا کارونه خو د دې مشرانو کړي وجه دا ده چې ګوره استکبار خو په دیو کې مو استکبرتم ولې د پیغمبر نه انکار کړی دی کنه ها وجل کې دیونه دي کړي مشران یې کړي دي او دیو د هغې په عمل باندې راضي وو او چې یو تن د بل په فعل باندې راضي د سیده لکه دم دا کار کړی دی بل دی موجودم د رسول الله د وجلو کوشش کړو بنو نذیرم کوشش کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسه کانه را وګرځي مړیږي او په خیبر کې ول په ګټ کې زار اچولې ډیر پاره چمړ کی ځکه موجوده ته خطاب کو یا فکلما جاء عام خطاب والا ټول بن اسرائیل ته دا خطاب دی مخکینو تکم او موجوده تکم فکلما لا تهوا د هوینا ماخذ دی ومعنا د محبت کولو ابه دونه دا لفظ د هوا په حق کې استعمالېږي او همدارنګه په باطل کې استعمالېږي ورب ما لا تهوا انفسکم داسې مسائل به د تراوړو چې ستاسو نفس باندې خوښول ستاسو د خواهش نه به خلاف استکبرتم ځان بمتی اوچت وګڼلو د هغې د تابعدارۍ نه ایمان نه استکبره باب استفعال له خو په معنا د تفعل له تکبرتم د استکبار تفسیر به په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه چې تکبر څه ته وایي بطر الحق وغمت الناس حق لدیکا ورکول تا ته څوک وایي دا مسله حق ده دا عمل حق ده ته ول دیکا ورکې چې نه دا نه منم او غمت الناس او خلق سپک ګڼل ځان اوچت ګڼل دا تقریبا اکثر انسانانو کې دا صفت ده خپل پارټي خپل جماعت هغه په حق غني کبل ته حق خبره کوي هغه ولنه مې وی چې نه منم ځان پوی غني بل جاهل غني بس مونږ پویو په حدیث مونږ پویو په قران مونږ پویو په دین مونږ پویو دا نور په څه پویو حدیث علمیت د کم ځای نه ده دا صفت د بطر الحق وغمت الناس د استکبار او استکبرتم تاسو به ځان اوچت وګڼلو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون دې ته ویل کېږي هغه نتیجه د تکبر چې کلم ځان اوچت وګڼلو ففريقا یوړل د انبیاو کذبتم تاسو هغې ته نسبت د تکذیب وکړو چې تاسو دروغ وایئ دا هغه ډله وه چې دوی به د هغې په وجلو قادر نه وو وجلی به یې نه شو نو نسبت د تکذیب به ورته وکړو چې تاسو دروغجن یئ سره د الله پیغمبران نه یې او د الله تعالی طرف نه نه راغلي وفریقا تقتلون او بله ډله د انبیاو
تقتلون تاسو به وجلا چې په کم باندې به موسو شو کمزوري به تخکاره شو هغه مستو وجلا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ابه ګورا دا کومه چې وجلې د هغه تکذیب هم کړی خو تکذیب نه رستو وجلی او چون کې د تقتلون په خپل تکذیب معلوم شونه هغه ذکر نکو کار خود سیوا چې فريقا كذبتم وفريقا كذبتم وتقتلون او چون کې د قتل نه تکذیب په خپل معلومو استاغه حذف کو ذکر نه کو په تقتلون اکتفا وکړه او هغه قبیح فعل ذکر کو چې قتل له دا ډېر قبیح دی په نسبت د تکذیب اوبه تکذیب د دې مخ کې کو چې د یو ډلې تکذیب بم کو ځکه د تکذیب اولنې عملو د شر چې دیو بکو به رستو قتل کو او یا وجه دار چې دوانو فریقینو په منځ کې دا تکذیب مشترکو کم انبیای چې وجلی دي او کمی چې نه دي وجلی د دوانو تکذیب کړی دی خو د دې نه رستو دغه بل ډله د تکذیب سره سره څه کړی ده وجلم ده د تکذیب یې ځکه مخکې کو چې هغه مشترکو او تقتلون فعل مضارع استعمال کړه د پاره د حکایت د حالت ماضیه دغه اوس خو پیغمبران نو چې وجلې معنا تاسو مخکې هغه پیغمبران وجلې دي ویا کې اوسې وجنه او یا مستقبل ذکر کا چې دی يهوديانو کوشش دا کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله حق نبی ده مؤید بالمعجزات ده چې دام اوجنی دی وجه سحر په کړو لبید ابن عاصم په سحر کړو کنه همدارنګ زار متخیبر کې جوړو قسم کوشش کړو داغه د وجلو غورت مقابله د نعمت په کفران باندې وکړه دام د هغه خباست هغه بیان کو وقالوا قلوبنا غلف بل لعنكم الله بكفرهم اوس دې آیات کې الله تعالی رد کوي د هغه په بازو دعوو يهوديان موجودو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې نو اغیب رسول الله صلی الله علیه وسلم تویل چې تمنګ ته دا دعوت مکوا زکه زمنګ زونه په دنه پردو کې ستا دا دعوت په اثر نه کوي نو دیو جنا سکه چې موږ ته دعوت کې اساسان ستړی کې او مقصد دیو په دې قول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو امید کولی غرضو چې ستا دعوت موږ نه قبلو تیر پاره چې موږ ته دعوت نه کوي ځکه دی دا دعوت کولنو الله پر رد کوي چې نه بل لعنهم الله بكفرهم پردې نه دي اولنا والله در باندې لعنت کړه دې ځکه توفیق دل د حق اورېدو درکې نه یعنی اصلنا الله ستاسو زونه مهیا کړی تیار کړی د پاره د حق قبل الفن دیو معنا شو نو د دې معنا هغه ده چې زمونږ زونه په پردو کې دي ستا په دې خبره باندې موږ نه پوهیږو او دا معنا ته اشاره ده آیات د حامیم سجده کې چې مکی مشرکانو بم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل حامیم سجده 5 نمبر آیات ته
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وإذا مشركان قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، زمونږ زونه په پردو کې دي، ستا په خبره پوهېږو نه، که هر څونه ته موږ ته خبره وکړي فهم ترې نشو اخیستلی، پوهېږو پرې نه. وفي آذاننا وقر، په غوږونو کې زموږ بوجونه دي او زموږ او ستا په منځ کې پردې دي. ومن بیننا وبینک حجاب، هلته هم پې الله رد پې کوي چې نه ته خپل کار کوه موږ خپل کار کوو. دلته هم دا یهودیان وایي او مشرکان او کافران هم دقسې وایي قلوبنا غلف، زموږ زونه دننه په پردو کې دي، څه پې نه کېږي، ستا خبره پې اثر نه کوي. بس ته خپل کار کوه، موږ به خپل کار کوو، موږ ته څه مه کوه، دعوتونو ته مه راځه، تنګوه مه په دې دعوتونو. هم بل قرت کې په لام باندې ضمه ده، لکه قرت د ابن عباس کې لام باندې ضمه ده. وقالوا قلوبنا غلف، نو چې هغه قرت والو نو به معنی چې زمونږه قلوبنا اوعیه لكل علم، زمونږ دا زړونه چې کوم دي د هر علم د پاره لوښی دی. نو بیا د دې قول یو احتمال لا دی چې ګوره که ته دا خبره ستا حق وې او رښتیا وې نو موږ ته به یاده وې، ولې زمونږ زړونه د هر علم د پاره لوښی دی و چې ستا دا خبره په دې کې نشته، خو دا حق نه ده که نه، که حق وی زمونږ په خبره کې به زمونږ په زړه کې به وی، ځکه زمونږ دا زړه د هر علم د پاره لوښی دی. دی مقصد دی که دا معنا عبدالله ابن عباس قطاده کړی. او یا دویم احتمال یې دا و چې قلوبنا غلف اوعیة لكل علم، معنا مملوءة علما فلا تسع شيئا، زمونږ زونه د علم نه ډک دي، نور خبرې په هغې کې نه راځي، لہذا موږ د بل چا علم ته ضرورت نه لرو، موږ په خپله مولیان ښه لګي، تعلیم یافته ښه لګي، ستا علم ته زموږ ضرورت نشته، ځکه چې یو شی ډک شي بیا پکې نه راځي. لکه سورة مؤمن کې الله 2 نمبر آیات کی وای فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندكم من العلم، چې هغه ته کله پیغمبران رااله سورة مؤمن 2 نمبر آیات وکله چې دي قومونه ته پیغمبران رااله فرحوا بما عندكم من العلم، په خپل علم خوشاله شو، بس موږ ډاکټرانی موږ طبيبانی من شاعرانی من فلانی، زمونږ پیغمبر ته څه ضرورت. لکه دې وخت کې د دنیایي تعلیم والا په خپل علم باندې خوشاله دي چې مونږ خو بس زه جج یم، زه وکیل یم، زه ډاکټر یم، زه په حساب پوهېږم، زه کاونټر یم، په هغې باندې پوهېږم، زما قرآن او حدیث علم ته څه ضرورت دی چې زه هغې زده کوم او دې ته نسبت د څه کوي، دې ته نسبت کوي چېرې دا بې جاهله دي په څه باندې پوهېږي نه سپکو ته ګوري. فرحوا بما عندكم من العلم، دیم دقسې ویل ستا علم ته زموږ څه نشته، ضرورت ورته نشته. دې وخت کې د دنیوي تعلیم والا ته چې ته دین خبره کوې که نه زه یې تندی ترې وکړي مړه ستا دې خبرو ته زموږ څه شته، سره ضرورت شته دی نه، ته مړه ستا تعلیم د دنیا د خېټې دی، پیسه څنګه پیدا کو، ډوډۍ څنګه پیدا کو، دا خېټه پې ډکه کو، راشه دا علم د نجات ته، زندگی به څنګه تیرې په دنیا کې، معاشره ته درخی، خلکو سره به څنګه معاشره کې، الله سره به کوم تعلق جوړه، مخلوق سره به څنګه جوړه.
ستا تعلیم خود دوکې دی، لاړ شه برطانیه کې ایکسپورټ یونیورسټۍ کې سیاست زده کړه چې خلک به څنګه دوکه کوي، هغه چلونه ورته ورښیي. ستا تعلیم ټول په دوکه باندې بنیاد ایښودلی شوی دی. او قرآن تعلیم په څه باندې دی؟ په صدق باندې دی. هر چا سره په وفات چلېږي، صدق به ورسره کوي، دوکه او خیانت به ورسره نه کوي. ته زما علم بس دی، ستا علم ته زما ضرورت شته دی نه، ستا څه علم دی؟ هغې بنیاد وګوره. وایي دویمه معنی یې دا شو، دا چې کله قرت د ابن عباس والو غلفون ویلو. درېمه معنی دا هم ده چې وقالو قلوبنا غلف، زمونږ زونه چې کوم دي غلف علی ما فیها من دینهم و شریعتهم، راتاو دي په هغه شریعت او دین چې په دې زړه کې دننه پروت دی، بس دقه باندې څه دي زمونږ زونه راتاو دي. غلف علی ما فیها من دینهم و شریعتهم و اعتقادهم. زمونږ د عقیده ده چې زمونږ د یهودیت او نصرانیت په تر قیامت پورې جاری او موږ په کلک ولاړی. لکه یو شینه پرده تاوه کی، کپڑا ته تاوه کی، پرده ته تاوه کی، پای کې دن نڅ کی محفوظی کی کنه، دقه سیدام ده. او بلا معنا وقالوا قلوبنا غلف، غلف معنا کل غلاف، چیت شی پکې نشته. بل لعنکم الله، الله پر رد کوي چې دا کومه دعوه چې تاسو کوئ کنه، تاسو دا دعوه باطله ده. غلف نه ده په پردو کې نه دی چې کینه حق دعوت په اثر نه کوي. ولی اصل فطرت په وجه باندې الله انسان کې استعداد ایښی دی د حق قبلولو، خو ستاسو د ګناهونو په وجه الله تاسو څه کړي؟ لرې کړي د حق اورېدو نه، ځکه در باندې اثر نه کوي، پرېږدي مو ته نه. بل لعنکم الله، بل اضراب دی که نه؟ د اضراب کې څه معنا ده؟ تاسو یې په پردو کې دي؟ نه نه، پردو کې نه دي. الله ول پکې استعداد او فطرت پیدا کړی، خو بلکې الله تعالی په دیو لعنت کړی دی بکفرهم، په سبب د کفر د دیو. لعن مخکې معنا تېره شوه، شړلو ته وایي، لرې کولو ته ویلی کېږي، د رحمت نه، د خپل رحمت نه الله لرې کړي. ولې؟ بکفرهم، سبب د کفر او د ګمراهۍ د دیو. د دې د وجې نه نه چې دې په زړه کې نقصان دی، حق نشي قبلولی. الله د رحمت نه لرې کړي دي د کفر په وجه، عارضي کفر د وجه نه، نو توفیق له نه ورکوي د حق اورېدلو چې هغه واوري. که الله رحمت نه وی شړلی نو همدې حق کې څه شته؟ د دې په زړونو کې استعداد شته د حق قبلولو دپاره. دې معنا شوه. هم کفرهم لپس کې اشاره وکړه دې ته. الله چې لرې کړي دي نو الله اوس زیاتی نه دی کړی. لکه عام کسان وایي چې الله لرې کړه نو بیا ولې سزا ورکوي؟ نه، الله بکفرهم، کفر بیا نه کولی که نه. ایمان به دیو اختیار کړی وی، الله به نه شړلی. خو دیو چې کفر وکړو نو د کفر په وجه الله د خپل رحمت نه لرې کړه، نو د دا لرېوالی سبب وګرځېدو د دې دپاره چې اوس حق قبلېدو ته تیار نه دي. فقلیلا ما یؤمنون، نو ډېر کم دي ما هغه یؤمنون چې ایمان نه وړي. دا جملې اکثر قرآن کې استعمالیږي، فقلیلا ما یؤمنون. نو دې ترکیب ته وګورئ، هغه ټول ځایونو کې بیا دغه ترکیب به استعمالی. قلیلا دا نسب صفت ته، نسب د قلیلا
دا اصل کی صفت ته د پاره د مصدر محذوفه او قلیلا ما کې دا ما زائد شوی د پاره د تاکید د قلت دا قلیلا کې قلت شو کنه او ما زائد شو د څه د پاره د تاکید د دې قلت او فاچ د فقلیلا دا سببیه د پاره د لعنت سمانا فقلیلا معنا به بسبب ذلك اللعن په سبب ته دق لعنت باندې چې الله په دې باندې لعنت کو نو يؤمنون ایمانا قليلا في غايه القله فقليلا ما ډیر لګ دا ما تاکید د قلیلا د پاره شو کنه یؤمنون نو قلیلا د دې یؤمنون د پاره څه شلو صفات شو د ایمان محذوفه د پاره اصل کې دي چې یؤمنون ایمانا قلیلا دا معنا شو یؤمنون ایمانا قلیلا فی سبب یشوا فمعنا په سبب ته دق لعنت باندې دی څه کوي يؤمنون ایمانا ایمان راوړي خو څنګه ایمان راوړي قليلا في غايه القله بنتهي لقونت کی ایمان راوړي امانه قطاده نقل سمانا په الله ایمان راوړي ټیک ده خو پر رسولانو کو پر کوي هغه کتابونه چې پیغمبرانو راوړي دي پاغي کو پر کوي نو ځان له په ایمان دې ولګره کو پر ډېر دی او حال لا چې ایمان به الله معتبري چې ټول منې کنه نو دې ایمان بنتي لګره ایو معنا شو معنا یؤمنون بالقليل مما كلفوا به چې په کوم شي مکلف شوی دي پاغي کې لګ مېني اکثرونه انکار کوي او غیله سره اعتبار نشته دا یو ترکیب شو دویم ترکیب هغه دا چې دلته دا صفت که د پاره د زمانه مخکې خو صفت شو د پاره د مصدر کنه ایمانا قلیلا وسی زمان ضرب کا ظرف او ظرف محذوفه د پاره د صفت وګرځوا محذوف بڅکو ضرب بکو هغه به موصوف کو قلیلا بداغه د پاره صفت کو نو معنا به دی فيؤمنون زمانا قليلا او دا ما د تاکید د قلت د پاره شو کنه فی غایت القله ایمان راوړي لګه زمانہ خو به انتهایی لګه زمانہ بنتهایی لګه زمانہ لکه ګوره دا اشاره ده هغه يهوديانو ته سورته آل عمران کې ورازي آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلكم يرجعون اشتار کی ایمان راوړې بیسته به کو پرو کې هغه ایمان اند دي په کم ځای کې ده مجلس د پیغمبر کې ده خدای ایمان خو معتبر نه ده کنه درېم معنا هغه د چې قلیلا منصوب ده بنا بر حالیت منصوب ده بنا بر حالیت تفاعل یؤمنون انا معنی دا ده چې یؤمنون حال كونهم جمعا قليلا په دې يهوديانو کې چې کم کسان ایمان راوړي نو په داسې حالت کې راوړي چې لکونت کې کسان دي په يهوديانو کې لکونت کې کسان څه کوي ایمان راوړي نو نسب بنا بر حالیت شو کنه حال كونهم جمعا قليلا لك عبد الله ابن السلام شو دا غمرګری شو کدا معنا عبد الله ابن عباس نقل الله قتاده نقل الله او دا د سبیا
مختار کړی ده. نو دا درې واړه احتمالات په دې کې شته. یا قلیلا صفت که د پاره د مصدر محذوفه، یا صفت که د پاره د زمن چې هغه ظرف دی د یؤمنون د پاره، او یا نسب بنا پر حالیت کا. په دې درې واړو معنو کې اولنۍ معنی هغه راجحه ده. اگر که دا نورې معنی هم صحیح دي ټیک دي، خو اوله معنی به راجحه وي. ځکه چې کله موږ صفت وګرځو د پاره د مصدر محذوفه، نو دلالت د فعل په خپل مصدر باندې دا قوي دی په نسبت د دلالت په زمان او په هيئت. په زمانه دلالت وکي، مصدر په څه دلالت وکي؟ په خپل فعل کنه. ول ایمانا قلیلا بدا مصدر د پاره دغه وګرځو کنه، صفت به د پاره د مصدر محذوفه وګرځو. نو پاغي دلالت د فعل په خپل مصدر قوي دی په نسبت د دلالت په زمان. ولې به ضرب ګرځو زمان به ولا خلو بل فلا يؤمنون الا قليلا. قران کې راځي دا اغیسرا دا اولنې ترکیب موافق ده کنه. فقليلا ما يؤمنون بكم معناه يؤمنون ايمانا قليلا. دلتم فقليلا ما يؤمنون دا کم چې دیو منی ډېر کم شه ده په نسبت د اقما مراد چې دی په مکلف دي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. اوس په دې آیات کې الله مؤمنانو ته تنبیه ورکړي په یو بل خباثت د يهوديانو چې وردا ډېر زديان او عناديان دي. دی چې د اسلام نه انکار کوي، د نبی نه انکار کوي. دا انکار په جهالت نه دی بنا، دا بلکې په ضد او په عناد او په حسد او په انانیت. دا نه غواړي چې یاره ولی الله بل چاله نبوت ورکی، ولی الله بل توفیق د ایمان ورکی. نو دې حسد او د کینې د وجه نه د پیغمبر نه انکار کوي، د قران نه انکار کوي، ستاسو نه انکار کوي. دې وجه نه دا ډېر زديان عنادیان خلق دي. ځان ته څه کوي؟ ځان ته اوساتئ. ولما جاءهم سبب د نزول د آیات مفسرین ذکر کړه. عمرو بن قتاده الانصاري د انصارنا قول نقل کړه د خپل قوم صحابهونه. وزمن د اسلام سبب څه یو خدای الله رحمته او بل دا غي سره سبب دا چې موږ به د يهوديانو نه اوریدل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لانو راغله. نو زمونږه او د اهل کتاب په منځ کې به جنگونه وو. نو کله به چې موږ هغه خوب کړه، کسان بم تمړ کړه تی اومم نیول. نو موږ ته ویل تقارب زمان نبی یبعث الان، اخرین با نبی زمانه نږدې ده، الله به را لېږي، موږ به د هغې تابعداري کوو. فنقتلکم معه قتل عاد و ارم. داسې به م وجنو لکه عاد او ارم چې الله څنګه ختم کړي وو، موږ هم ستاسو دقسې جرړه وباسو. وایي کله چې الله نبی راولېږلو نو موږ اجابت وکړو. موږ ته پته ولګېدله چې دا همغه نبی دی چې کوم یهودیانو به موږ ته پې دمکي راکوله. نو موږ په ایمان راوړو چې دوی پې کفر وکړلو. الله دا آیات نازل کړو ولما جاءهم کتاب من عند الله. ګوره چې د دې د قوما ورته پته نه وه، نو مخکې نه ویل چې موږ راوړو په ایمان،
او چې ته پته ولګی چې اوس په من کې نه دی په عربو کې دی نو ایسته پې کفر وکړو. ولما جاءهم هر کله چې راغی دي موجودو یهودیانو ته هم کې ضمیر چا ته راجع دی هغه یهودیان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه کې موجود وو په وخت نزول د دې آیاتونو کې کتاب من عند الله یو کتاب من عند الله د الله تعالی د طرفنا ها توصیف د کتاب وکړو په من عند الله د پاره د تشریف وردا کتاب د الله تعالی د طرف نو یو دویم په دې صفت کې اشاره ده دیتا دلالت ته په دې خبره چې جدير بان يقبل ويتبع ما فيه ورب تا لایق چې دې کتاب تابعداري دې کړې شوی وي دا غي تابعداري دې شوی وي دا غي په مضمون دې عمل شوی وي زکه دا د کم طرف نه راغله من عند الله د دې ذات طرف ته چې هغه خالق دې دیو رازق دې الہ دې او ناظر دې په مصالح کې نو دې چې کوم عقیده ده کوم احکام دي پاکي دي او مصلحت ته دا یو صفت ولوکو من عند الله. دویم صفت مصدق لما معكم دا سي حال کې چې تصدیق کوونکی او دا کتاب لما معكم د هغه کتابونو چې دی سره وو لما معكم نه مراد تورات ته انجیل له اندارنګ کوم کتابونه د انبیا چې هغه سره تصدیق کوونکی او تصدیق معنا مکه منغو کړه وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم چې ګوره د هغه کتابونو کې چې کوم بشارتونه وو د دې قران متعلق نو بعینه دا قران هغه بشارت سره موافق دی تصدیق دی. دویم کوم اصول چې آی کتابونو کې هغه اصول په دې کې دي توحید شرایع هغه تصدیق کوونکی علما معكم تکذیب کوي نه کو بل تصدیق دا دی چې دا قران خداوي چې دا کتابونه د الله هغه دو صفات ذکر کړو اورانه صفات د کتاب ذکر کو من عند الله د الله تعالی طرف نه ده دا غي فیدم بیان کړه. دا دویم صفت ذکر کول مصدقون کې نه پدې کې اشاره د دې بدایتا ګوره دا کسان په دې قران چې کوپر کړي د دې په دې چې کوپر نه دی کړي چې دې د کتاب د اصول سره مخالف دی دې کوپر په هغه کتاب کړي چې دې د کتاب تصدیق کوي مصدق لما معكم اوس که مخالف او تکذیب کړي به یو خبره تا خو به نه دې د کتاب موافق دی څنګه خپل کتاب منی او دې تکذیب کوي هل لما دلیل لما ولما جاءهم د لما جواب اصل کې حذف ده هغه ده چې ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معكم كذبوه دې ورا اولګه دل داغي تکذیب وکړو عام مشهور قول دار چې څولو باسه لما جواب حذف کا كذبوه. دویم قول داره چې دې لما د پاره جواب اصل کې کفروا به دا رست جمله ده فلما جاءكم ما عرفوا كفروا به دا ټوله جمله څه ده دا جواب د لما د پاره ده وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا په دې جمله کې بیان دی د حالت د دې يهوديانو مخکې د بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وكانوا يستفتحون يوم انا دادا طلب د فتح او د نصرت معنا سرازي يستفتحون په معنا د نصرت ځکه په دې کې
د اهل حق او د باطل په منځ کې فرق راځي نو ځکه ورته فتح وایي. الله ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، انا ان تستنصروا که مدد غواړي مدد راغی کنه. نو معنی دا ده وکانو من قبل ودیو مخکې د راتلو د پیغمبرنا یستفتحون طلب د مدد او نصرت به کو د الله نه په بعثت د پیغمبر علی الذین کفروا په مقابل د کافرانو کې. کله به د عرب او انصار سره جنگ په جاهلیت کې ویل به اللهم انصرنا عليهم بالنبي الذي نجد نعته في التوراة. یا الله غ پیغمبر چې داغه صفت په تورات کې دي موږ صداغه پر لګلو مدد وکړي چې هغه راشي موږ سمرګری شي موږ به ایمان راوړو او د دې سره جنگ کو موږ سره مدد وکړو کنه. نو ګوره د راتګ نه مخکې د څه کو الله نه د طلب د مدد کو د په بعثت چې راغی نو کفرو به به دې په کفر وکړو. دویمه استفتاح معنا د طلب د فتح فیصله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ومغه معنا به هم شو چې الله زمونږ د کافرانو په منځ کې فیصله وکړه د په بعثت. ها استفتاح درېمه معنا هغه د تپوس کول دی یهودو بعد مکه مشرکانو نه الذين كفرون دلته مراد مکه مشرکان دي. دی بعد مشرکانو نه تپوس کو د په مولت کې چې پیدا شوی خو نه دی د څه د صفات والا سړی خو په تاسو کې نه دی پیدا. دارنګه هغه ته به ویل چې دا نبی دی او دا صفات دي. نو وکانو یستفتحون ودیو من قبل د پیغمبر د بعثت مخ کې یستفتحون تپوس به کو د حالات او معلومات به کو د دې پیغمبر متعلق علی الذین کفروا معنا من الذین کفروا د کافرانو نه چې دا نبی چې دا صفات دا خو په تاسو کې فایده نه ده الله قدرت کې را لګل نه ده دا به کول. لکه هغه یو حدیث کې مرাজি دجال سره کله تمیم داری میلاو شو نو ته پوسې د پیغمبر باره کې وکړو کنه چې هغه را لګل شوی نه ده و یا را لګل شوی ده مکه کې خلکو سره جنگونه وکړو هجرت وکړو دی هم دقه څه ته پوس کو. نو فلما جاءهم ها به دې قول مطابق کفرون مراد څوک شو مشرکان شو. د مکه قول مطابق هغه انصار شو عرب. کفرو جهلن چې د جهالت د وجه نه کفر کړو کتابیان نو کنه. نو فلما جاءهم وشي حال بیانې چې رستنه حال د مکه حال سره بالکل منافي. فلما جاءهم مرکل چراغ دیوتا ما عرفوا هغه چې دی او په جندلو کفرو به نو دی په کفر وکړو. مانه خو ته پته ولګېدله چې دا کوم صفات په تورات کې چې ذکر دي دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بالکل پټ دي. دقه علامات او صفات 100% په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې منطبق دي، په دې باندې پټ دي. نو کفرو به استبه په کفر وکړو د عناد د وجه نه. دلته فلما ویل فلما دا فاد دلالت کوي په تعقیب. دلته تپوسونه کول مدد غوښتو خو چې څنګه راغې په دې مدد غوښتو استبتا پسې استه کو پر پیو کو د دې په منځ کې د زمانه نه تیر شوی چې ګینه دا پیغمبر ته څه شوی دی تیر شوی دی صفات تیر شوی نه. دلته تپوس د مشرکانو نه کو چې هغه راغله ده کنه راغله چې هغه وتی ویل چې دا د راغله استه په کو پر وکړو
زینه چې دې په منځ کې څه شوی ده زمانه تېره شوې په دې فی معنا باندې پېښ وی نو دې وجې نه چې کوم ځای کې راشي ګورو به دلته چې فی ولې راله ثم ولې راله هغه فیدې باندې به سوچ کوو ځکه فی تعقیب دپاره ویله چې دونه وخت مې نه دی تېر شوی نه دلته تپوس وکړو او چې څنګه تپوس پسې متصلو ته پته ولګي چې دا دې ستې په څه وکړلو کفر یې وکړو دلته مدد غوښتو د الله نه چې څنګه مدد وغوښتو پته ورته ولګي چې هغه پیغمبر خو راغی نو ستې به څه وکړو کفرو به ستې په هغې کفر وکړو او دا کفر د عناد د وجې نه دی هغې نه انکار وکړو چې زموږ به اوس مشري ختمه شي او هغه ریاست به هم ختم شي مولاتوب به هم لاړ شي کفر وبه ها الله ترکیب کې مخکې موږ تاسو ویل چې یا دا ترکیب کې فلما جاءهم دا ټوله جمله د لما اولنی د پاره څه لما دا یو شو کفرو به د دې د پاره جزا شو به دا ټوله جمله هغه د پاره جزا کا او یا هغه مستقله جمله کذبوا به غیر وباسه او د دې لپاره کفرو د رستنی لما د پاره څه شو دا کفرو لا جزا شو نو کفروا به هم دلته فلما جاءكم ما عرفوا ویلو سره دینه چې مخکې کتاب ذکر شوی ہے نو داسې ونه ویل فلما جاءهم الكتاب یا فلما جاءكم الرسول د دې د وجې نه چې دا لفظ د ما عرفو شامل شي قرآن او سنت دواړو ته ځکه کتاب هم چې راځي نو په واسطې د پیغمبر به راځي که نه هسې خو کتاب په غیر د پیغمبر نه نه وي نو دې وجې نه ما عرفو ویلو چې دیو ته هغه شی راغی چې دیو پېژندو چې قرآن او پیغمبر نو کفرو به هغې کفر وکړو فلعنت الله نو لعنت د الله دی علی الکافرین په داسې کافرانو چې سره د علم نه سره د پوهې نه ضد او عناد د وجې نه بیا څه کوي کفر کوي یو طرف نه اقرار کوي طلب یې کوي او بیا د ضد او د عناد د وجې نه پې کفر وکړي دلته په کار دا و چې اسم ظاهر یې ویلی فلعنت الله علیهم ضمیر یې ویلی دغه کافرانو ته به راجع وی لیکن کافرین لفظ ذکر کو په ځای د ضمیر په دې کې اشاره ده دې ته چې ګوره دیو چې مستحق د لعنت شو نو استحقاق د لعنت دپاره سبب اصل کې د دې کفر و که عالم یې ویلی وی نو لعنت به معلوم شوی وي خو سبب به نه وي معلوم شوی و چې کافرین لفظ یې ویلو نو سبب هم ذکر کو په دیو الله لعنت په سبب د کفر وکړو څوک چې دقسې کفر کوي په هغې باندې به لعنت وي او فی راوړه ګوره فلعنه بیا فی راوړه که نه په دې فی کې اشاره ده د پاره د ترتب د لعنت په کفر چې دا لعنت د پاره سبب څه دی د دې کفر دی الکافرین که ریپلام هدي دی یا جنس دی که عادي چې دقه کافر دی دا مخکې ذکر شو او که دغه شي دا جن شي نو بیا دې نه مراد څوک دی هغه اولنې عام کافران دي خو دا قسم کافر پکې په اول نمبر داخل دی بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بئس ما اشتروا وزدلت الله ذکر کوي چې ګوره په کار دا و چې دوی ایمان راوړی لیکن ایمان په ځای دیو کفر واغستو نو دا څه ښه کار یې ونه کړو چې ګینې ښه کار یې وکړو په نقصان کې پرېوتل خیر ته لاړو
او دلته سبب د کفر د دیو ذکر کوي چې ګوره دیو چې دا کفر کړی دی د دې کفر سبب اصل کې عناد دی ضد دی بئس ما اشتروا به اشتروا دلته عام مفسرین وي په معنا د باعو دی مخکې تیر شو اشترا کله په معنا د اغستلو سره راځي او کله اشترا په معنا د بیع سره راځي دلته اشتروا په معنا د باعو دی بئس ما بد دی هغه شی اشتروا به چې خرڅ کړی دی دوی په هغې باندې انفسهم خپل ځانونه باعو ولې دوی سره یهودیانو سره ایمانو که په دې نبی ایمان راوړی وی او په صحیح معنی تورات باندې ایمان راوړی وی نو دنیا کې هم الله کامیاب کړی وی په آخرت کې هم کامیاب کړی وی او دیو را ولګي د حق ایمان خرڅ کو د هغې په مقابل کې څه واغستلو کفر یې واغستلو بئس ما اشتروا به انفسهم هغه د دې سره ایمانو په تورات کنه او په قرآن باندې ایمان هغه استعداد پکې چې تورات په سی معنا منلې او قرآن به په خپل منلې کنه بئس ما اشتروا به انفسهم هذا انفسنا مراد دلتا ایمان دی ایمانو مانا بد دی بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشتروا به چې خرڅ کړی دی په هغې باندې انفسهم ایمان د دې و ان یکفروا بیا تعبیر د ایمان نه په انفس راوکړو ولی اشاره شو ده چې د دې دا نفسونه الله اصل کې ایمان له پیدا کړو او د پاره د عمل کولو په مقتضا د ایمان هغې نه پیدا کړو نو دوی چې کله دا ایمان پرېغوستلو د هغې په بدله کې کفر واغوستلو نو ګویا کې دوی څه وکړله هغه نفس چې الله د ایمان د پاره پیدا کړی نو داسې شو لکه خپل نفس یې څه کو خرڅ یې کو ځکه تعبیر تی په وکړلو په نفس را هوس دلته ان یکفروا دا مخصوص بالذم دی ان یکفروا دیو خرڅ کو خپل ایمان په څه په دې ان یکفروا چې کفر وکړي بما انزل الله هغه چې الله نازل کړی دی په محمد رسول الله او په هغه کتاب چې مصدق دی د هغې پس د علم د دیو د هغې په حقیقت باندې بغیان دی کې علت ذکر کوي د پاره د کفر چې دی ولې دا کفر کړی دی سبب بغی ده بغیان د وجه د حسد نه ان ينزل الله چې رالیږلی دی الله تعالی من فضله د خپل وحی نه على من یشاء په چا چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه اے الله تعالی دا نبوت دا قرآن په عربو کې را ولېږلو نو ایسته دیو را ولګېدل په ځای د دې چې په ایمان یې راوړی دی د حسد او د کینې د وجې نه چې ولې په عربو کې دا راغی نو ایسته د قرآن نه انکار وکړو د رسول نه انکار وکړو ایمان یې په څه بدل کو په کفر باندې ان یکفروا بما انزل الله هغه بدل کو په چا باندې انفسهم نفسونه مراد څه دی ایمانو دی وکړو اوس ګوره بغیان کی اشاره وکړه دی ته
چې د دیو غرض دا و چېره دا نبوت په من کې راغلی وی لکه حاسد هغه شی ځان دپاره غواړي چې کوم محسود سره جاه منزله مرتبه خصلت نو دیم را ولګېده چې دا نبي ولې په من کې رانغی دا هم دې په من کې راغلی وی نو ایسته د دې حسد د وجې نه پر نبي صلی الله علیه وسلم باندې انکار وکړو بیا دې حسد ته بغي ویلا بغیا ځکه بغیا حسد وکړه عناد دې ته حسد ته ظلم ویلو وجه دا ده حسد څه ته وایي ظلم چا ته وایي ظلم وایي دې ته چې ته معامله وکړې چې د حق نه په هغې کې طرفداري وکړې نو دیم را ولګېدو دی عربو له الله دا فضیلت ورکو نو دوی دا تمنا کوي چېرې دا فضیلت ته الله ظاهله کړي نو ګویا کې دا یو قسم ظالم شو که نه سره دی نه چې په هغه نعمت ظاهله کېدو کې دته فایده نشته او دی وایي چې د هغه نه لرې کړی شي نو ځکه ورته ظلم وویلی شو دې ته یو شاعر وایي وأظلم خلق الله من بات حاسدا وأظلم خلق الله تمام مخلوق ډېر ظالم انسان من بات حاسدا هغه څوک دی چې حسد کوي لمن بات في نعمائه يتقلب الله په نعمتونه کړي د اوس په زړه کې حسد دی نو دا انسان ډېر سخت ظالم دی ان ينزل الله ان مصدریه ده دا رستو جمله په تعویل د مصدر کې وګرځوله کنه ان ينزل الله من فضله چې را لېږلی دی الله تعالی من فضله فضل نه مراد واحده من يشاء من عباده چې محمد رسول الله دی چې پاک اهلیت ته نو دی ولی الله په دې اولاد د اسماعیل کې په محمد رسول الله وحی راولېږل یهودیانو خو ګمان دا و چې دا اخرنی نبي هم په من کې راځي او چې د هغې په ځای په بنو اسماعیلو کې رال استکبار وکړو دا خو زموږ نه اوس منتقل شو ځکه ټول انبیا دا په بني اسرائیلو کې راغلي وو هماغه د اسحاق په اولاد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا کې راغی په اولاد د اسماعیل علیه السلام کې راغی په دې حسد د وجه رال ابه تعبیر دې کفر نه په صيغه د مضارع سره ویلو ان یکفروا او بیعنا تعبیر په ماضی سره وکړو بئس ما اشتروا به هغه ماضی شو کنه او ان یکفروا کما شو مضارع په دې کې اشاره ده چې ګوره دا کفر کول دیو دا مخکې د نزول د آیات نه دیو کړو او پات شو اشترا ایمان بدلول په کفر نو دا خو د دې طبیعت مستمره ده د ماخ کې وخت نه دا کار کړه چې همیشه دیو کفر اغسته د ایمانی پریخه استبدال کړه دا د دې عادت مستمره ده او دا کفر په کې رستو څه شو دا په کې به رستو راغله ده په آیاتونو بیا ينزل الله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعینی اونکو یعنی استاسو حسد د پیغمبر سره ده سره ده نه چې د سیاق د آیاتونو معلومیږي چې مراد محمد رسول الله ده
د دې نقطه اصل کې دا ده چې دې کې اشاره کوي چې حسد فی ذاته بد شی دی که د هر چا سره که د نبی سره که د عالم سره که د بل کس سره وایي څوک د هغه سره حسد کوي نو دا صفت څه دی دا صفت مذموم دی بد شی دی فباؤوا نو معنا باندې پوه شوي بئس ما معنا بئس الشیء الذي بد دی هغه شی اشتروا چې خرڅ کړی دیو به باغ شي سره انفسهم خپل نفسونه نفس نه مراد څه دی ایمان په پیغمبر باندې ایمان راوړو په ځای باندې دي څو کړلو کوپر یو کړو ان دا بیان د ما دی کنه بد شي کم دی هغه دا دی ان یکفروا بما انزل الله چې دی کوپر کوي په هغه څه چې الله نازل کړی دی او بغیا د څه د وجه نه کوي جهالت د وجه نه کوي بلکې د حسد او د کینې د وجه نه کوي په جهالت د وجه نه ان ينزل الله دا حسد د دې د وجه نه ده چې را لېږلی دی الله تعالی من فضل خپل فضل چې وحده رسالت ته نبوت ته قرآن دی على من يشاء من عبادي چې په چا وغواړي د خپل بندگان نه الله پیغمبر لا ورکو دکې اهلیت دکې استعداد او قابلیت د رسالت نو الله چې دل ورکو بس دی له حسد او کینه راشي دا ولی د تور کړی شو استا په زید ایمان راوړو په هغه باندې است په کو پر وکړو فباؤوا نو اختشوا دیو بغضب على غضب په یو غضب پاسه د بل غضبنا بغضب معنی کائن على غضب په یو غضب چې د پاسه د بل غضب کله چې ګوره دیو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو پر وکړو نو په دې باندې بل غضب هم راغی ولی ځکه مخکې غضب هغه تورات و هغه برباد کړو په عیسی علیه السلام کفر کړو نو هغه سبب د الله د غضب چې اوس اخرنه پیغمبر راغی پاغه مو پس کفر وکړو څه شو په نورم په د الله غضب ډیر شو کنه باءوا رجعوا وانصرفوا واپس شو د الله نه مخکې الله ته روانو اوس تر واپس شو پښتو کې عربی کې تمنګ پښتو کې تمنګ معنا کو اخته کېدل بغضب على غضب ډیر لعنتونه پراله لعنتا اسر لعنت ځکه کفرونه ډیر کړی دي عبد الله ابن عباس وایي اول غضب نه مراد تزيعكم التوراة وتبديلها تورات برباد کو پای کی تحریف هم کو داغه په وجم د الله غضب په دی راغه دویم به کفر به محمد صلی الله علیه وسلم به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کفر کو چاغه تراغه یا اول غضب هغه ده بتزيعهم التوراة وتبديلها تورات سکرلو ضایع کو بدل کو او د دویم کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کو پر وکړو دغه سي چې مصداق ویل چې اول غضب څه ده کفر په عیسی او په انجیل او دویم غضب ورپسې به د قران او د محمد رسول الله نیم انکار وکړو وللکافرین یا دلته دا بغضب على غضب تسنیت نه د مراد دلته مراد کثرت ته په ډیرو غضبونو د الله اخته شو دغه جرایم په ګډیرو وللکافرین او شتد پار د دسه کافرانو عذاب مهین سپکون کې ذلیلون کې وللکافرین ویلو اگر کتی مراد هم دا کافران دي و د سینل ولکم عذاب الیم مهین دا اظهار یو کو د پار د سبب د عذاب
دیو له دا عذاب مهین الله ولې ورکړي د دې سبب علت څه دی د دې کفر دی وللکافرین کله نه ویلې نو به سبب ته عذاب نه معلوم شوه چې ولې الله عذاب ورکړي عذاب مهین مهین معنى اهانه و اذلال ذو اهانه و اذلال مهین عذاب به سخت او د هغه سره سره سپکوي وي به د عذاب صفت کی چې مهین راشي دا عذاب به د کافر د پاره یا عظیم سراشي دا به د چا د پاره کافر د پاره یا علیم صفت چې راشي د کافرانو د پاره وي به دلته عذاب علیم زکه مهین زکه ویلو دی چې پر رسول الله کفر کوو دا غي سبب تکبر او حسد نشو دي کې منګم کې نه څوکي نو الله ولا سزا ورکړه د اهانت او د صغار دنیا کې به الله ذلیل کی چا چې د حق مقابله د کبر د وجه نه کړي نو الله هغه ته اهانت ورکړه سپک کړه او آخرت کې به مولا سخت سزا ورکړي به دي عذاب مهین عذاب عظیم او عذاب الیم چې د کافرانو سره ذکر کیږي دا دلالت کوي په دې چې ګوره مؤمن ته چې کوم عذاب ملاويږي نو هغه کې اهانت نه وي هغه مقصد ادب ورکولي او پاکوالی د دې ګنا نه چې ګنا نه پاک شي صفاشي او د کافر ته چې عذاب ورکي پای کې مقصد اهانت او اذلال بل آیات نه معلوم شو چې ګوره مراتب دنیوي او اخروی دا ټول د الله ورکړه دا د الله فضل له یو انسان له الله دنیا ډیره ورکړي دا بل نه دا ورکړي دا د الله ورکړه دا یو انسان له دینی مرتبه الله اوچته ورکړي خلکو مراجعه ته ډېرې او بل هغه سینې ورکړي دا د الله ورکړه ده په دې باندې چا څه حسد نه دی کول په کار چې سړی اعتراضونه وکړي په حسد په وکړي مخالفتونه شروع کړي چې دا ولې دا د الله ورکړه ده هغه له ورکړي ده دل نه دی ورکړي نو کمالات نبوت شو ولایت شو دا د امور اکتسابیونه نه دي چې انسان ته خپل مشقت ضرور رسیږي نه دا د الله ورکړه ده هغه کوم د الله مستحق نه ظاهر کې ځان له به ها کو په شو شا جوړږي خو به استبیت سکی ډیر زر به تزایل کی او چې الله تعالی طرف نه ورکړي په دمه دمه ول ورکي نور مل په کې راولي زیادت او راولي وإذا قيل لكم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وزدلت بیان دے داغیو د عذرونو کاذبه او دروغ عذرونه چې کله يهودي ته دعوت ورکړي چې چراشه قرآن اومنه اسلام کې داخل شه په دروغ عذر دا کوي چې ګورا الله موږ صرف په تورات په ایمان او په موسی علی السلام باندې په ایمان راوړل مکلفي داغه نه په غیر په نور کتابونو باندې او په نور رسولانو باندې ایمان راوړل باندې موږ مکلف نه یو ځکه موږ پیغمبر نه منو ځکه قران موږ نه منو پاغه موږ څه نه مکلف نه دروغ عذر پیش کړي الله تعالی پاغي باندې رد کړي دا په دې خپل عذر کې دروغجن دی دروغ وي وإذا قيل لهم نو پاغي باندې رد کړي اول چې ګور اول خو ستاسو دعوه باطله ده چې ته زه صرف په تورات مکلف یم نو ستا قرآن کوم ستا د تورات سره موافق دی کنه چې هغه معنی خدا و معنی کنه
دې کې خو مخالفت نشته. بل دا ته چې وایي چې زه تورات منم، نو دا تورات باندې خو ډېر انبیا تا ته راغلي، ولې دې وجلي؟ پلانکې دې ولې کړی؟ سخي عبادت دې ولې وکړو؟ الله د نتور در باندې پورته کړی و، لوز یې دنه اخیستلی و، نو تا د هغې بې لوزي ولې وکړه؟ وإذا قيل لهم، دا معنا ده، وإذا قيل لهم کله چې ویل شي دي یهودیانو ته، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود په مدینه کې، لهم کې د علام د پاره د تبلیغ ده، چې دیو ته ویل شي په سبیل د دعوت او تبلیغ، آمنو بما انزل الله، تاسو ایمان راوړئ په هغه شرع او په هغه کتاب چې الله نازل کړی دی. نو یا انزل الله نه مراد قرآن دی چې الله په محمد رسول الله نازل کړی، او یا انزل الله کې عموم والا بما انزل الله په هغه کتب منزله چې د الله تعالی طرف نه نازل شوي دي په پیغمبرانو، په دې ټولو باندې تاسو ایمان راوړئ چې پاکي قرآن هم دی. نو قالو، دا یهودیان په جواب کې وایي چې نؤمن بما انزل علینا، من ایمان راوړو په هغه کتاب چې په موږ نازل شوی، معنا صرف تورات موږ منو، په انبیاو د بن اسرائیلو چې کم احکام نازل شوي دي هغه منو. هبه دلته دیو چې وایي نؤمن بما انزل علینا، نو دیو زمن کې دا وایي چې صرف زمون کتاب منزل دی ځکه موږ منو، او دا نور کتابونه منزل من الله دي نه دي ځکه موږ نه منو. دس کوي، دس چل ول کوي چې نؤمن بما انزل علینا، چې په موږ کوم نازل شوی دی هغه منو ځکه چې دا منزل دی. هبه نسبت د انزال په خپل نفسونو کو بما انزل علینا، ځکه نبی ته چې کوم کتاب نازل شوی نو دا د هغه امت تم نازل شوی دی معنن، ځکه هغې باندې د هغې تابعداري لازمه ده. نو ځکه وایي بما انزل علینا، موسی ته راتلل داسې لکه موږ ته راتلل، موږ په هغې ایمان راوړو. وهم یکفرون بما وراءه، دا جمله ده د الله تعالی د طرف نه. وهم د دې قول دقه زی پورې شو چې نؤمن بما انزل علینا، او ويكفرون بما وراءه، او دیو کفر کوي بما وراءه سوا د هغې نه چې په دیو نازل شوی. من انجیل نه منو، من قرآن نه منو. او هو الحق، او حال لا ده چې د الله کوم نازل کړي دي چې دا قرآن دی دا خو حق دی، مصدقا لما معكم، د هغه کتاب چې دیو څخه نازل شوی دی. نو ګوره دی وایي صرف موږ منو، او ویکفرون بما وراءه، نور کتابونه دیو نه مني، د دې خپل کتاب نه په غیر نور نه مني. او حال لا ده الحق، دا صفت ده د پاره د قرآن. او حق څه معنا ده؟ الحكم المطابق للواقع. په دې قرآن کې چې کوم عقیده ذکر شوی، په دې کې چې کوم اعمال ذکر شوي، دا د واقع سره بالکل مطابق دي. وسم چې قرآني کوم عقیده ده، اصلي عقیده ده، دې سره چې کوم مخالف عقیدې دي هغه باطل دي. په دې قرآن کې چې کوم احکام ذکر شوي دي شرعیه، دقه احکام بالکل حق دي، مطابق د واقع سره دي. نو حق دا معنا ده، الحق معنا مطابق للواقع. هر توصیف د قرآن په حق سره ذکر وکول اشتمال یا الاحکام المطابقه للواقع. دویمه او مصدقا لما معهم،
او دا قرآن تصدیق کوونکی د هغه کتابونو چې دوی سره ده. تصدیق معنی مخکې تېرې شولې. دا د هغوی په عقیده کې په اصولو کې اوس یو شی دی. دا کتاب تایید کوي د دې چې تورات حق په خپله زمانه کې او موسی علیه السلام د الله حق نبی و او دوی وایي یاره دا موږ نه منو. دارنګې د هغوی په کتاب کې د دې متعلق زیری و، نو د هغې تصدیق یې وکړو که ویې نه کړو. وګوره په دقه تورات کې د دې نبي صفات شته، د ده متعلق بشارات شته، او دوی بیا رالګي د دې نه انکار کوي. نو معلوم شو چې یاره د دې دا دعوه چې نؤمن بما منګه انزل علینا باندې ایمان راوړو، نو دا دعوه هم د دې صحیح نه شوه. حاصل د جملې پېښ وی وره دا په دې خپله دعوه کې هم دروغجن دي. یعنې موږ خپل منو، که تا خپل منلی خو دا قرآن به هم دې منلی وی، ځکه دا قرآن خو یو حق دی، مطابق دی د واقع سره. دویم ستا د کتاب تصدیق کوي، نو څنګه ته انکار کوې؟ ولې نه منې؟ ستا په کتاب کې ولې دې متعلق صفات نشته؟ تا نه مخکې وعده نه واغستلی شو، مخکې تیر شو که نه چې وعده ترې اخیستلی شوی وي، تاسو به څه کوئ؟ تصدیق به کوئ. اوس الله نبی ته وایي رد قل فلم تقتلوا انبیاء الله. هم معهم کې تورات شو، انجیل شو، هغه صحیفې شوې. نو قل فلم تقتلون انبیاء الله، دیو ته ووایه. دې کې ګوره بیان دی د تناقض. اول خبره مولا رد کړه کنه په کومه طریقه؟ ته زه تورات منم. الله دې وي موږ صرف په تورات ایمان لرو. ګوره تورات مني، نور کتابونه منزل هغه نه مني، او حال دا چې منزل خو دې د کتاب تصدیق کوي. نو که تورات یې منلی خو هغه منلی وی کنه، او چې دا نه مني تورات هم نه مني، ځکه مضمون د دواړو یو دی او احکام پکې بالکل مطابق د واقع سره دي. دویمه اوس په دې کې جواب الزامي دی د پاره د تناقض. ته چې زه خپل کتاب منم نور نه منم، نو راشه ته خپل کتاب هم نه منې، که تا منلی دا کارونه به دې نه کولی. قولو ته ووایه فلم تقتلون انبیاء الله، نو تاسو ولې وجل د الله انبیاء من قبل مخکې د نزول د قرآن نه؟ زکریا تاسو وجلی علیه السلام، یحیی م وجلی. ها اضافت د انبیاء الله ځان ته وکړو، انبیاء الله. په دې اضافت کې تنبیه ده په تعظیم او په شرافت د انبیاء. اوچت خلقو د الله انبیاء. بل په دې اضافت کې دلالت ته په قباحت د عصیان د یهودو، چې دا ډېر نافرمانی د چا کړې ده؟ انبیاء الله. د الله د انبیاء نافرمانی کړې، هغه وجلی الله انبیاء عام کسان نو، تصدیقی پکارو دی راوله کې د استمر کړو. ولې موجل؟ ها من قبل ما قبل نزول القرآن، قرآن خلا نو راغله. اتا چې من خپل تورات منو، چې خپل تورات منی، ولې دا پیغمبران وجل؟ ان کنتم مؤمنین، که چرته تاسو مؤمنان یې بالتورات حقا، که رښتیا تورات منئ، او وی چې بس موږ صرف تورات منو نه منو، دا م ولې وکړه؟ ځکه په تورات کې په ناحقه وجل د هر چا ناروا و، او بیا خاص کر انبیاء. نو دا د انبیاء وجل تاسو ته چا جایز کړی دي؟ دلیل دی په دې چې تاسو تورات باندې ایمان نه و، اصې بې ځایه دعوې کوئ. ځکه ټول کتابونه منزل، پای کې د په ناحقه قتل حرام دی، او خلقو ته حکم دی په اتباع د هغې.
ها ان کنتم مؤمنین خو جمله شرطیه ده کنه. جمله شرطیه څه معنا ده؟ جمله شرطیه معنا ده که چرته تاسو ایمان په تورات لرلې دا کارونه هم نه کوله. او چې دا وکړه دلیل دی په دې چې ته مؤمن په تورات نه. که ته یو چاته وې کنه یو کار یې کړی دی او هغه د عقل سره منافي عملي، د هغه د شان سره منافي عملي، ته ان كنت عاقلا، که عاقل وې دا کار دی ولې وکړو؟ مانا تا عقل در کې سره شته دی نه، دې کې نفي د ایمان ده. هو زه دې سره سره نور جنایت د هغې ذکر کوي چې دلالت کوي په دې چې دوی ایمان په تورات نه و. هسې دعوه کوي چې بس موږ تورات منو او قرآن نه منو. ولقد جاءکم او په تاقید سره راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په بیناتو. مخکې تېر شو بینات جمع د بینې ده، معجزاتو ته ویل کېږي چې دلالت کوي په صدق او په حقانیت د نبوت باندې چې دا نبی دی امسا او سره وه، هغې نه به مار جوړ شو، دریاب یې په امسا ټوټې کړی، انفجار العیون من الحجر. او دې ته بینات ځکه ویله چې عام انسان په دې کارونو باندې قادر نه و. او چې موسی علیه السلام دا کار کولو دلیل دی په دې چې دا د الله نبی دی. من بعده ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو ونیوس خی من بعده، معنی من بعد مجیئه بها، عام معنا دا ده پس د راوړلو د موسی علیه السلام د بیناتو لره ښه ښکاره دلایل د ته په توحید پیش کړه، الله په وحدانیت ته پیش کړه، په حرمت د شرک باندې ته پیش کړه. خو د هغې بیناتو سره سره تاسو راولګئ خیم الله سره شریک کوئ. اتخذتم العجل الها، مفعول لره وباسه. تاسو خی په څه باندې ونیو؟ په الوهیت باندې ونیو. هغه دوه معنی وې مخکې تېرې شوې وې، دلته هم هغه دوه معنی دي. من بعده معنی من بعد مجیئه بها. هم بعضې مفسرینو هماغه معنا کړې لکه مخکې چې وه ثم اتخذتم العجل من بعده، معنی بعد ذهاب موسی الى جبل الطور لاخذ التورات، لیکن هغه معنی الته مناسب ده. دلته مخکې بینات ذکر شو، نو سیدار ضمیر چا ته راجع کړ؟ د مجیء البینات ته، پس د راوړلو د بیناتو تاسو ته. وانتم ظالمون، دا ثم د تراخید په رتبه ده. ګوره څومره ښکته درجې ته پرېوتلی. بیناتو په وجه تاسو د الله سره واسطه وه چې د سخي عبادت هم شروع کړو، لاندې کته درجې ته پرېوتلی. ثم اتخذتم العجل وانتم ظالمون، په داسې حال کې چې تاسو ظلم کوونکي وي د خپل ځان سره په عبادت د سخي. انتم ظالمون حال د فاعل د اتخذتم، معنی عبدتم العجل والحال انکم واجعون. په داسې حال کې چې ظلم هم وکړو، ولې عبادت هم بې ځای وکړو یا ځان سم ظلم وکړو د هغې په عبادت. هم بیا په دې آیات کې رټنه د یهودیانو ته د هغوی په کفر او په عبادت د سخي بعد ما راول آیات، پس د دې نه چې معجزات او بینات یې ښه کتلي د موسی او کفر یې وکړو. نو دقسې چې تاسو په دې رسول الله وسلم کفر کوئ، رسول الله کفر کوئ، نو ستاسو دا کفر څه عجیبه نه دی. ولې د موسی علیه السلام معجزات ستاسو مشرانو لیدلي او بیا هم کفر کړی د سخي عبادت یې وکړو، نو تاسو خو ډېر لرې یئ. نو که تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم کفر وکړئ څه عجیبه نه دی ستاسو د حالت نه.
ثم اتخذتم العجل. بیا دا جمله دوباره راوړه، مخکې مې ویلې وه دلته دوباره راوړه، ځکه چې په دې کې هم تکذیب دی. تاسو یې موږ تورات منو، نو که تا تورات منلې د عبادت دی ولې کوو؟ ځکه په تورات کې خود دعوت ته د الله عبادت ته، منع ده د عبادت د غیر الله نه. دویم عبادت د غیر الله اکبر المعاصی ده، په ګناهونو کې ډېر لوی ګناه ده. نو ستاسو دا جرم ډېر غټ جرم و، نو څنګه وایې زه تورات منم؟ بل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم، بل جنایت ذکر کوي د پاره د تکذیب د دعوه، چې ته وایې زه صرف تورات منم، نو قرآن ځکه نه منم، تورات هم نه منې. ولې؟ وجه دا ده د دقه تورات نه تا انکار کړی دی، خو په زور در باندې جبرئیل علیه السلام غر پورته کړی دی، ابې دې ویلي چې منم. وإذ أخذنا ميثاقكم، کله چې موږ واغستلو میثاقکم کلک له ستاسو، تفصیل د آیات مخکې تیر شو. ورفعنا فوقكم الطور، په داسې حال کې چې پورته کړی موږ ستاسو نه بره تور. خذوا ما آتيناكم بقوة، او ویلي مو تاسو ته ونیسئ ما آتيناكم بقوة، هغه چې موږ درکو تاسو ته بقوة په طاقت. هم مخکې تیر شو. قوت څه دی؟ بجد و اجتهاد او العمل بما فيه، پاغي باندې چې کوم عمل دی پاغي باندې با چلےږي. واسمعوا، او وکر ما امرتم به في الكتاب، هغه چې دی کتاب کې تاسو ته کوم حکم کیږي، حکم سماع قبول و طاعه. ورد السمع بي قبل ولد الطاعات، نفسي سماع مجرد ته نه ده مراد چې اسې ورته غوږ کېده، بلکې عمل بم پکې. واسمعوا څه معنا شوه؟ اعملوا بما سمعتم والتزموه. او ادراک بالقول صرف نه ده مراد چې صرف یې غوږ کوته کېده. دا تاکید شو د مخکې جملې د پاره خذوا ما آتيناكم بقوه، مؤکد شو مقرره شو د هغې د پاره. قالوا سمعنا، اوس دې یهودیانو څه وکړه؟ دا قالو کلام مستانب ته واقع شوی په جواب د سؤال مقدر کې. گویا کې ویلی شو فماذا قالو، دیو ته چې کله دا حکم وکړی چې نو دیو څه ویله؟ جواب کوي چې قالو سمعنا، دی ویل سمعنا وعصینا، من اسې په غوږ واورېدو. خو لا سماع طاعة وقبول، طاعت او قبلولو نه کوه چې ورته غوږ دو. وعصینا، او مخالفت هم کړی ستا د امر نه بقلوبنا، زړونو کې ورته تیار نه وي. او که چېرته دا خطره د دې غر راغورځېدو په موږ نه وی، په ظاهر کې هم په موږ مخالفت کړی دی. نو دې آیات کې وایي ګوره ستاسو د مشرانو دا حالو، نو تاسو به څه حالي چې د هغې په نقش قدم تاسو روان یې، چې تاسو یې موږ تورات منو، که تورات دې منلی دا به دې کولی. ویلی دی چې رړنګ نه ورته تیار نه یم، خو ظاهر کې مې ورته څوک و غوږ مې ورته کېښودلو. رښتیا دې په تورات ایمان وی، دا خبرې به دې نه کولی. بیا دلته قالوا سمعنا وعصينا، دا جواب دی د خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. د دواړو منځ کې څه مطابقت دی؟ جواب او د امر منځ کې مطابقت. جواب مخکې تیر شو چې واسمعوا کې څه معنا وه؟ واسمعوا سماع طاعة وسمع
وتقبل. دوی په جواب کې څه ویل؟ سمعنا ولكن لا سماع طاعه. من وکي قصد قد طاعت د وجنه څه شلو؟ دا امر او د جواب په منځ کې مناسبت راغی کنه. الله تعالی کما سمع کوي د طاعت او د قبول، دی ویل چې نه سمع کو خود د طاعت او د قبول نه کو، اسی ظاهر کې غوګلو په ځړه کې مخالفت کو. بیا دلته دیو چې دا جمله ویلې ده سمعنا وعصینا، نو آیا د حقیقتا په جبه باندې ویلې و په هغه ټیم کې او کنه په خولې دا نه ویلې، په خولې صرف سمعنا ویلې خو وروستو یې داسې کارونه وکړه چې هغه کارونه قایم مقام په ځای د عصینا. نو بیا به دغه فعل نه تعبیر مجازن شي. نو امام رازی وایي چې د اکثر مفسرینو قول لا دی چې دیو د عصینا لفظ حقیقتا په جبه باندې ویلی و. جبه ایو احتمال دی، ډېر ضدیان عنادیان خلکو شریان خکارې ویله سمعنا وعصینا. دویم احتمال پکې دا دی چې دلته په خولې دیو دا نه دی ویلی وعصینا، خو عمل یې د هغې په مقتضا ونه کړو، د هغې خلاف یې وکړو، د اقه فعل نه تعبیر په عصینا سره وکړو. فتلقوه بالعصیان، دی آیات تلقی د کتاب تلقی په عصیان او په نافرمانی وکړه، د هغې نه تعبیر په وکړو چې ګینې دی وویل عصینا. اولنی احتمال ظاهر ده، ځکه ظاهر لفظ دلالت په دې باندې کوي چې دوی څه ویلي دي، په اسات کې عصینا ویلی دی، او دام دلالت کوي د دوی په سخت خباثت باندې، قباحت او خباثت باندې دلالت کوي. واشربوا في قلوبكم العجل بكفرهم. وزدلتا سبب ذکر کوي چې ګوره دیو دا فسادونه ولې کول، د هغې دپاره سبب ذکر کوي. واشربوا او ګډوډ کړی شوی دی فی قلوبهم د دوی په زړونو کې العجل محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دیو کفر کړی و، د هغې کفر سبب شو د پاره د محبت د سخي چې دوی په زړه کې راغی، پس د هغې د وجې نه یې د موسی علیه السلام خلاف شروع کو، توحید یې پرېښستلو. دلته اشراب ویل کېږي سقطه خړوبه کول، او جعل الشیء شاربا. خو دلته معنا مجازي کې استعمال شوی دی چې خلط لون بآخره، یو رنگ د بل رنگ سره ګډ کې. عرب وی بیاض مشرب بحمره، سپین رنگ دی خو د سروالي سره ګډ شوی دی، مختلط دی. یا عرب وی اشرب قلبه حب کذا، څه معنا ده اشربه؟ د ده د زړه سره محبت ګډ کړی شوی دی، خالط حبه قلبه، د هغه مینه د زړه سره ګډ کړی شوی ده. دلته مو یو معنا ده معنا هم وکړه اشربوا فی قلوبهم، سکلی شوی نه دی، ګډ کړی شوی دی د دوی په زړونو کې العجله محبت مضاف راوباسو، ځکه چې سخی څه نه کېږي، ذات د سخي خو زړه سره ګډېږي نه که نه، مراد ترنه محبت دی، د سخي محبت د دوی د زړه سره راغلی، معنا پې دلالت کوي. او هغه لفظ د حب حذف کو،
د څه د وجې نه بشدة تعلق قلوب بالعجل د سخت تعلق د زړونو دی د عجل سره گویا کې د دې سخي ذات زړه څخه ګډ کړی شوی دی ځکه مضاف حذف کړو بیا دلته تعبیر د دې نه وکړلو په اشربو د دې د وجې نه چې ګوره دا رنګ چې کوم دی په کپړه کې ګډ کړی شي رنګ نه دی رنګ دا چې د کپړې سره ګډ کړی شي نو بیا څه نه کېږي بیا ته جدا کېدل ګرانې که نه دقسې د محبت تسخي د دې زونو سره دونه ګډ کړی شوی دی چې اوس دې هغه را جدا کول ګران دي انا تداخلكم حبه والحرص على عبادته د دې سخي محبت او د هغې عبادت د دې زړه کې داسې ورنوتلی دی کما يتداخل الصبغ الصوب لکه رنګ چې په کپړه کې دننه ورمکس کړی شي پکې ورننوځي دقسې دام شوي دي اشربوا في قلوب العجله دویمه وجه لکه انما يكون في بطونهم نارا التدغ معنا ده کنه دویمه وجه ده چې ګوره د ځمکې له چې اوبه ورکړي دې اوبو په وجه باندې د ځمکه تازه او پاکې قسمه قسم پستونه راوځي نو دا محبت د سخي اصل کې ماده وه د پاره د ټولو هغه افعال قبیحه چې دیونه کم صادریږي دا هغه وجه د تشبیه شوه که ځمکې له اوبو ورکې فصل پرې راوځي که نه دا د سخي محبت اصل کې د ټول افعال قبیحه ماده وه ټول فسادات اصل کې په دیو کې دی وجه نه رال که یو سړی د یو لیډر په محبت کې دننه ورننوځي نو بیا کلمات کفري وایي که نه دا د دې زمانې نبي دی الله نرستو د دنه بل څوک نشته او په دنیا کې دوه زنانه غټې تېرې شوي دي یو پلانکی د محمد رسول الله مور او یو د پلانکی مور دا اصل کې محبت ته چې دا کفري کلمات ته خدای ولا څه کوي را وباسي ویښ ولې ته د څه نه خبرې استاد لیډر څه حال دی چې ته دا کار کوې دا هغه محبت دی ته ویلی کی دې وجې نه د لیډرانو محبت په زړه کې دننه نن باسو د تنظیم محبت په زړه کې دننه نن باسو که نن هم ایستلو بیا باندې شریعت نه څه کوي اړوي به چې تنظیم پروا نه ساتله دا مجلس دی ولا امیر صاحب دی او د امیر خلاف به نه کوي او پلانکی به نه کوي امیر صاحب ته وایي دا دې ولې کړي دي او تنظیم نه دی وباسمه حق نه بیا ورته وروره تنظیم نه تنظیم زه ډېر کسان ستا په تنظیم کې نشته زم دې پکې نه یم د هغې څه ډوډۍ نه پاتې شوي نه دي او نه څه کار الله پرېښی دی زه به د قرآن او سنت تابعداري به کوم اکثر خلک دا کوي که نه نه تنظیم ښه دی سبا به حکومت کې کارونه راشي او بیا به منډه له څوک کوئی پلان کوي دا څه ته چې د حق رکاوټ دله ګرځې دا له سره منډه نه وایي ته الله ته ښه ټولو ته په یو نظر وګوره ټول به دله منډې وایي څه به دله کوي الله سره ښه دا ټول به بیا تاله منډې وایي چې راشه مړه اگر که زموږ مخالف دی خلاف هم زموږ کوي او سړی ښه سړی دی الله والا دی چې اجر او ثواب موږ ته میلاو شي بدله بیا منډې وایي اصل کې محبته د سخیب د دې په زړه کې راغلی دا ټول فسادات ته څه کېدل دا ته صادرېدل بیا تعبیر په اشربو صيغه د مجهول څه ذکر کړه و اشربو د اشربو تعبیر کې اشاره وکړه دی ته چې دیو د سخیب په محبت کې داسې درجې ته رسېدلي چې بې اختیاره وو گویا کې نورو کسان را لګېدلي په دې زړه کې ولا د سخي محبت ورچولی بې اختیاره د دیو مبالغه ده که نه اشربو فی قلوبهم ګډ کړی شوی دي په زړونو کې العجله محبت د سخي بې ځایه محبت چې څوک د چا سره کوي که نه هغې بیا حق نه څه کوي منع کوي غلط افعال غلط کارونه به دې څه کېږي
ابت صادریږي من بعد بکفرهم هم بکفرهم کی دلیل وکړو چې دا محبت تسخی چې دی زړه ته راغلی دی نو دا اصل کې بکفر سابق وجحود متأصل مخکې نه په دیو کې کفر نو اق کفر باعث او سبب وګرځېدو د پاره د محبت د سخی پکې ورنه وتلو نو قل بئس ما یامرکم به ایمانکم صلی الله دلته رد پکې قل وتوایا یا محمد صلی الله علیه وسلم بئس ما دی یهودیانو ته چې دی وای موږ په خپل کتاب ایمان لرو نو توایا بئس ما ډیر بد دی هغه شی یامرکم به ایمانکم چې تاسو په حکم کې تاسو دغه ایمان شی کوم دی قتل الانبیاء دا مکه تیر شو کنه کدا ایمانی په تورات چې راشه انبیاء وجنا د سخی عبادت کوا نافرمانی کوا نو کدا تورات تاسو ته حکم په دې باندې کې دا خو ډیر بد ایمان دی بد شی دی بئس ما یامرکم بایمانکم دا معنا شو نو ګوره تورات خو یقین خبره ده چې تورات په دې یو شی باندې دعوت نه کوي نو معلومیږي تاسو په دې خپل دعوت کې دروغجن یې دې آیات کې خلاصه ده د پاره د ابطال قول دی چې نؤمن بما انزل علينا مخکې شواهد متعدده ذکر کړ وسی په اخر کې اجمال ذکر کو چې ګوره به سما یامرکم بایمانکم دا فعل قبیحه په دې باندې تورات چاته دعوت نه ورکړي ته څنګه زما په تورات باندې ایمان ده هبه ایمانکم ویلو ایمانکم وجه دا چې د دې دا ایمان صحیح نه وو اسی ایمان مزعومه ځکه اضافت تغییر توکم من باب التحکم والاستهزاء بقولهم باغي پوری خندا او ټوکی غرض ده ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان هدي ان کنتم مؤمنین معنی دا ده که بالفرض ته مؤمنی رښتیا مؤمنی په تورات اته ماته دا تورات حکم کیدا خډه رب ده وجه دا ده چې ګوره ایمان حق دا په دې باندې دعوت نه کوي هغه خیر طرف ته دعوت ور کوي نو معلومیږي دا چې ته په دې خپل دعوت کې دروغجن یې سره دې په تورات ایمان نشته ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یې نو دا شینه به تاسو څه نه کوله تاسو ته به حکم نه کوله لہذا په دې خپل دعوت کې دروغجن یې انځه ته تیار یو کوي بس